کم کور کې په کم خاندان کې محترمو دا خبر. السلام علیکم ملګرو. مولانا صاحب د ساري مونځ باره کې سوی ویډیو ډېره لازمي ده، ویډیو سکپ کوئ مو، ویډیو کمپلیټ وګورئ چې اکثر موږ نه د ساري مونځ پاتې او د نن نه به انشاءالله د ساري مونځ نه قضا کوو. نو ویډیو کمپلیټ وګورئ چې په کم کور کې په کم خاندان کې محترمو دا خبره یاد ساتئ، په کم کور او په کم خاندان کې چې د سحر مونځ قضا کیږي، درې آفتونه د الله عز وجل له طرف نه دغه کور او خاندان ته متوجه کیږي. په کم خاندان او کور کې چې د سحر یو بنده مونځ قضا کړي، دغه کور طرف ته د الله له طرف نه مسکیني، فقر و فاقه او غربت او احتیاج ورته متوجه شي. دا چې د دې کور کې به فقر و فاقه راځي، مسکیني به پکې راځي، غریبي به پکې راځي، محتاج به هر وخت خلکو ته، کله به سامان د خلکو نه غواړي، کله به د خلکو نه پیسې، ژوند به چې کم دی بل ته په لاس نیولو کې. دا ړومبنې افت دی، دا ړومبنې نقصان دی د سحر د قضا کولو. لکه په کور کې به ټول خلک چې کم دی ګټه کوي، پلار نه وارې زامنو پورې، خو لیکن په شته مال دولت کې به دې بل ته محتاج وي، هغه برکت به ترې وتښتي. هغه کم کور کې چې د سحر مونځ قضا کېږي، د الله رسول فرمایي دویم افت چې متوجه کېږي، اختلافات په دې کور کې راځي. پلار به د زوی نه خپه، زوی به د پلار نه خپه، بیبي خاوند او خاوند د بیبي نه خپه، په دې کور کې به اختلافات پیدا کېږي. دننه ولې دا کور د شیطان مرکز وګرځي، کوم ځای چې شیطان وي هلته په آدم کې چرته جوړ او اتفاق نه راځي. ګورې هغه په کم کور کې چې د سحر مونځ قضا کېږي، په دغه کور کې اختلافات، خفقانونه، ګیلې مانې هغه پیدا شي. بیا دریم نقصان، په کم کور کې چې کله د سحر مونځ چې کم دی هغه قضا شي، یو مونځ قضا شو د سحر، د الله رسول فرمایي د دغه بنده د زړه نه یو حصه ایمان وتښتي. هغه بیا بله ورځ بیا مونځ قضا کړي، بله حصه ایمان ترې وتښتي. بیا دې داسې شی اخیری کې د ایمان نه پاک شي د دا زړه، دې صرف په نوم باندې اسلامي معاشره کې ژوند کې مسلمان وایي، خو لیکن دا مسلمان نه دی. هغه د ایمان زړه نه اسلام یو عیسی په یو ورځ په مونږ قضا کولو سره هغه خرابېږي. څومره لوی نقصان دی دا. مونږ د دنیا د برکت، د دنیا شیزونه د ټول په کور کې کېد، او دا درې خبرې د تا کروي، ستا د ژوند نه سکون به وتښتي، هغه ستا د ژوند نه برکت به وتښتي، هغه ستا په ژوند کې به احتیاج الله مخلوق ته پیدا کړي. هغه نو د دې وجې د سحر د مونځ پابندي خپل هم کول پکار دي، ځکه د سحر مونځ دا په کامیابو د رازونو نه یو راز هم دا دی. هغه دا چې تاسو واورئ چې د ساري مونځ څومره اهمیت لري او په نه کولو باندې څومره غټ نقصان دی. زما د ویډیو کولو صرف دا مقصد وګڼئ، دا بیانونه په فیسبوک کې هم پراته دي، په یوټیوب کې هم پراته دي، چونکې زموږ دا بدنصیبي ده چې موږ په هاش ویډیوز ګورو خو دا سرچ کوو نه. نو زما دا مقصد و چې زما په وجه زه تاسو ته مخې ته راوړم او تاسو د سمح کې شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. بله ویډیو کې به ملاویږو. د ویډیو کتلو ډېره مننه. وسلام.